बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او سر اعظم تاسو ورور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیا سهارا او ملګرو سمود وړاندې چې تاسو کوم د روزې نه وړاندې یو پروګرام کتلو پس خاکوټ کې کم چې زمونږ هغه دوه خويندې یو د دریو بچیانو سره کونډه ده بل د 15 بچو سره کونډه هغوی له راغلي وي ټوټل 4,18,883 روپۍ کوم مسافرو کوم غیرتمندو زمونږ پښتنو رونو چې د اخلاص په پرده باندې را لېږلي وي هغه پیسو له مونږ ډېرې ورځې په دې منډه ترله کې چې دا پیسې په یو داسې ځای کې استعمال شي چې د دې خویندو هم دقه سرمایه ده دقه اساسه ده چې داسې څه آمدن وله راځي د میاشتې 2,000 روپۍ 5,000 روپۍ چې د دې خویندو او د دې بچیانو په د حلال رزق 2,000 روپۍ میاشت راځي 5,000 روپۍ میاشت راځي او د دوی د کور هغه ولاړه پایه په هغې پیسو باندې روانه شي کومو پیسو کې چې تاسو هم د خپل طرف نه 10 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ اچولي دي الحمدلله د دې خویندو په وینا د دوی په مشوره زمونږ دلته بس خاکوټ کې یو خوږ ملګری دی د هغه سره مونږ هغه پیسې بندې کړې چې په دې کې 4 लाख روپۍ مونږ د هغه سره اګریمنټ ولیکو 18,000 روپۍ دې خویندو ته مونږ خپلې به هغوی ته واپس ورکوو په دې 4 लाख روپۍ باندې چې کوم مونږ د هغه سره اګریمنټ لیکلی څومره پیسې به دې راځي هغه به انشاءالله دا دواړه خویندې نیموي هغه که به ځان ته د غواګانو کاروبار کوي که د ګاډو به کوي که موټرسایکلې به کوي هر څه چې به کوي په دې چې څومره کاروبار راځي هغه انسان دا وینا ده چې الله حاضر بسر ګواه دی چې زه پکې د خپل طرف نظر 2-3 زره بګدم خو د دوی پیسو ته به هېڅ کله لاسونه نیسم ځکه چې هغه باندې الله تعالی ډېر زیات رحم کړی دی او دوی سره چې مونږ کوم اګریمنټ لیکلی دی دا تاسو زما په لاس کې کتی شئ د دې دواړو خویندو د هغې ملګري سره د هغې رور سره اګریمنټ شوی دی هغه 4 لک روپۍ مونږ هغه ته حواله کړي انشاءالله او د هغې چې څومره آمدن راځي دې خویندو ته به یې حواله کوي په دې دواړو به یې نیمئ او د اخلاص پروګرام د یتیم اواز په پرده باندې یو ځل بیا الحمدلله د دې پروګرام چې څومره هم پیسې راځي ستاسو هغه را لېږلي پیسې په یو داسې ځای کې په کار شوې چې د دې خویندو دپاره به په هغې باندې 200 روپۍ راځي د دوی کور به پرې مخ په وړاندې ځای ستاسو هغه را لېږلي پیسې مونږ یو ځل بیا یو داسې ځای کې استعمال کړئ چې یو صدقه جاریې په طور سبا له انسان وي یا نه وي ساګانې وي یا نه وي د سا هېڅ भरोسه نشته خو الله دې وکړي چې زمونږ نه داسې عملونه پاتې وي چې کم زمونږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي دې خوریانو هم یو څو تپوسونه کوو من سره اوسه السلام علیکم خورۍ السلام علیکم السلام خورۍ دا راته ووایه دا کوم ستاسو 4 لک روپۍ ستاسو دواړو خویندو چې مونږ کوم یې د ملګري سره بندې کړې ستاسو د ګاونډي نه دې نه څونه مطمئن یې او څونه به ستاسو په ژوند کې د دې پیسو له کبله الله تعالی خوشحالی راولي ډېر خوشحالي ورکړي چې دې نه موږ دومره مطمئن چې دا ډېر پسه چې سړی دی نور پسه چې سړی موږ ته په دنیا کې نه معلوم دا ډېر ایماندار سړی دی ډېر په اخلاص باندې ډېر په اطمینانو ډېر مین سړی دی زموږ مال نه شي خوړی دا پرې موږ 2-3 زره روپۍ نغدې په ژوند ضرورتونه پوره کوو زموږ لپاره دا ډېر شی دی چې زموږ ژوند ضرورتونه پوره کېږي هغه زموږ لپاره دغه اخلاص وچلی لکه دا ډېر ایماندار دی زموږ ماته دی چېرته مړه نه شي ښه کولی کومو مسافرو چې پیسې را لېږلي خو د اخلاص ته خدماتو نه په هغې خپلو پیسو باندې مطمئن یې چې تاسو ته روپۍ په روپۍ میلاو شو د صدقه یا کومو مسافرو چې را لېږلي هغه هم تر کم حده په دعاګانو کې یادي دغه پورې موږ یاد اوسو پورې موږ جمدي یو زما بچي په ارام یو د دې په لاس هغوی ته اسانه روژې میلاوېږي په اسانو ته میلاوېږي دې لپاره دغه پور به موږ د دواګانې وکړو چې مونځ او دس کړو په هغې کې به ثوابونه بخو او چې کوم مسافر زموږ صحیح کړل هغوی د خدای ټول عمر دا صدقه جاریه ګرځوي په ژوند او په آخرت الله په کار راولي چې دې زموږ څه دونه ښېګړه وکړه زما بچي په قلاره کړه دوی به منډې تړلې په یارانو په دغو به ګرځېده اوس خپل مونځ او دس خپلو مدرسو ته ځي هغوی ته دواګانې کوي موږ هم ورته کوو هغوی هم ورته کوي زموږ بچي په قلاره کړه ژوند د خوشحالو نه خبر کړه په ادمیو نه خبر کړه د ستورو د نور نه خبر کړه او دا صدقه د الله دواړو جانو هغو صدقه جاریه ګرځوي چې دوی زموږ څه دومره امداد وکړو زموږ دواړو جان خوشحالۍ د دوی الله نصیب کړي چې موږ له قلارې راکړو زما څو پورې موږ جمع دي په هغوی دواګانې کوو د خدای پاک دا زموږ چې څونه زموږ نیک کار کېږي هغه کې د الله پاک هغوی له هم ډېر اجر ورکوي ښه خورۍ کومې پیسې چې ستاسو مونږ د ملګري سره بندې کړې د رور سره هغه ته ستاسو څه وینا ده کومو مسافرو چې پیسې را لېږلي وي هغوی ته هم څونه وینا ده او څونه مطمئن یې دې پیسو نه ورته ډېر دعاګانې به کوو د ډېر مطمئن ډېر پرې خوشحاله یو ډېر دعاګانې مې ورته کړې دي کوم ورته د قیامته پورې موږ د ژوند پورې موږ ورته دعاګانې کوو که موږ سبق وایو که موږ لمونځ کوو بس هر وخت کې به دې ته موږ ډېر دعا کوو الله دې کامیاب کړي الله دې ډېر شته ورله ورکړي الله دې زموږ د حال نه وساتي ښه ملګرو کوم پروګرام چې تاسو وکتو نو څه پروګرامونه الحمدلله ډېر زر راغونډ شي خو څه داسې وي چې د هغې علاقې د مناسبت سره موږ کوشش کوو چې داسې روزګار وي د یو داسې انسان سره پیسې بندې شي چې هغه سبا د دې بچیانو د پیسو سر ورک نه کړي ځکه چې دا خو د ژوند یو لویه سرمایه ده د داسې خلکو دپاره
کله چې په یو کور کې د رزق درک نه لګي او بیا هغې له 4-5 روپۍ راشي نو دا د هغوی دپاره ډېر یو غټه اساسه او یو غټه سرمایه وي. نو زمونږ د هر څه نه بیا زیات غټ کوشش دا وي چې مونږ ته پکې ستړي ډېرې وي خیر دی، خو چې پیسې په دې ځګې ولګي چې داسې خویندې د هغې پیسو نه څه خواږه وویني خپل ژوند به مخ وړاندې بوځي. د خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، د اخلاص سره اوسئ. اخلاص ته داسې دردېدلو آواز دی. د کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهار لورکه اجازت په ډېر لوی او بخښونکي رب ذوالجلال سپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.